سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمراد بالعقلي ما عدا ذلك ما لا يكون هو ولا مادته مدركا بأحد الحواس الخمس الظاهرة. من ویلو چې بعضې د مشبه او مشبه به نه هغه دي چې د هغې ادراک په چا سره نه کېږي، لکه په قوت عاقله سره او نه په حس سره، یعنې حس ظاهر سره. بعضې د مشبه او مشبه به نه هغه دي چې د هغې ادراک په چا سره نه کېږي، نه په حس ظاهر سره کېږي او نه په قوت عاقله سره کېږي، لکه وهمیات شو، وجدانیات شو، خیالیات شو. قرآن پوهېږي مولوي صاحبو د ماتین داسې تفسیر کوو، اوس د دې ځینې داسې تفسیر کوي چې دا شامل شي دغه وهمیات، قرآن پوه شو، د حسي او د عقلي داسې تفسیر کوي چې دا پکې هم شامل شي. دپاره د دې چې مولوي صاحب اقسام کم شي نو یادول به یې څه شي، اسان شي. حسي کې من خبره کړو مولوي صاحب چې حسي دې ته وایي چې دغه څیز په خپله یا د ماده دا مدرک وي په یو د حواسې خمسو ظاهرو سره، دې ته به څه ویلی کېږي، دې ته به حسي ویلی کېږي مولوي صاحب. لکه که دی په خپله مدرک بإحدى الحواس الخمس الظاهره نه وي، په یو د حواس خمسو ظاهرو سره د ده ادراک نه کېږي، خو که چېرته د دې د مادې چې ادراک د کمو اجزای ترکیبیو نه چې دی مرکب دی، د کومو اجزاو نه چې دی مرکب دی مولوي صاحب، د هغې ادراک په یو د حواس خمسو ظاهرو سره د هغه ټولو ښه، که د بعضو وي او که د بعضو نه وي مولوي صاحب، د بعضو کېږي د بعضو نه کېږي، دا په آخر کې راځي. خو د ټولو ادراک کېدو مولوي صاحب په چا سره، په حواس ظاهرو سره، حواس ظاهرو سره، په یو د حواس ظاهرو سره مولوي صاحب دې ته به څه ویلی کېږي، دې ته به هم حسي ویلی کېږي. نو موږ ووایو چې مولوي صاحب دا خیالیات خیالي په دې کې داخل شو که نه، لکه خیالي پکې داخل شو. اوس دا خیالي دپاره دا شعر راوړی و که نه، کان محمد الشقیق اذا تصوب او تصعد مخکې اعلام یاقوت نشرنا على رماح من زبرجدي، دا جنډې د چا دي، د یاقوتو دي چې هغه غوړولی شوي په چا باندې، په نیزو د زبرجدو باندې. بس مولوي صاحب داسې خو نشته چې جنډې وي، خبران پوه شوې، دا مشبه به چې دی مولوي صاحب دا خیالي دی، خبران پوه شوې، لیکن دا خیالي چې د کومو امورو نه مرکب دی هغه ټول څه دي مولوي صاحب، هغه حسي دي، ځکه چې هغه موجود فی الماده دي، خبران پوه شوې، موجود فی الماده دي او موجود فی الخارج دي، او کوم شی چې موجود فی الخارج وي هغه د چا څه وي مولوي صاحب، حسي وي که نه، خبران پوه شوې، حس د هغې ادراک کوي. نو دا وجدانیات دا خیالیات خو په هغې کې راځي. اوس د دې عقلي تفسیر کوي مولوي صاحب، والمراد بالعقل ما عدا ذلك، مراد په عقل سره دا دی مولوي صاحب چې هغه غیر وي د دې نه، د دې نه علاوه وي، لکه ما لا یکون هو چې دغه څیز په خپله نه وي، ولا مادته او نه د دې ماده نه دی په خپله او نه د دې ماده دا چې وي مدرک وي په یو د حواس خمسو ظاهرو سره، نه په خپله د دغه څیز ادراک په یو د حواس خمسو ظاهرو سره کېږي او نه د دې د مادې کېږي، نو دې ته به څه ویلی کېږي، دې ته به عقلي ویلی کېږي. خبران پوه شو، دا د هغې خلاف شو که نه، لکه وهمي پکې داخل شو، وهمي پکې څه شو، وهمي پکې داخل شو مولوي صاحبو. لکه دا مثال لازي، وهمي چاته ویلی کېږي الذي لا يكون للحس مدخل فيه، چې د حس پکې دخل نه وي مولوي صاحب، د حس پکې څه نه وي، دخل پکې د حس نه وي، او ما هو غیر مدرک بها، یا خو د دې ادراک مولوي صاحب په یو د حواس خمسه او ظاهرو سره نه کېږي، لا ولکنه بحیث، لیکن دا په داسې حیثیت وي، په داسې طور وي، لو ادرک که چېرته موجود شي په خارج کې، لکان مدرکا بها، نو بیا به ادراک په چا سره کېږي مولوي صاحب، په حواس خمسه او ظاهرو سره. په دې کې اصل کې فرق ته اشاره وکړه په مین د عقلي او وهمي کې. هلکه ته وایې چې عقلي چاته وایي چې د هغې په خپله او د هغې یعنې په خپله د دغه څیز او د دې د مادې ادراک په چا سره نه کېږي، حواس خمسو ظاهرو سره نه کېږي، یا وهمي هم دې ته وایي. نو تا بیا دا وهمي په دې کې ولې داخل کړو، وهمي ته وهمي ولې وایي، خو دې ته هم عقلي ووایه. نو دی وایي چې هلکه مولوي صاحب په دې دواړو کې فرق دی، عقلي دا د کلیاتو نه وي، د عقلي د چا نه وي، د کلیاتو د دې په خارج کې چې دی هغه ادراک نشي موجودېدی، که موجودېږي هغه په ضمن د چا کې موجودېږي مولوي صاحب، په ضمن د افرادو کې موجودېږي، کلی په ضمن د افرادو کې موجودېږي. انسان مولوي صاحب انسان په خارج کې دا کلی انسان یو کلی ده که نه، دا په خارج کې ته یې مولوي صاحب ته یو فرد دی، دا په ضمن د افرادو کې موجود دی، خبران پوهېږي.
نو لہذا او دا وهمي چې دی مناسبو د دې ادراک نه د دې مادي ادراک په یو د حواس خمسو ظاهرو سره خو نه کیږي لیکن که چېرته دا موجود شي په خارج کې نو د دې ادراک بیا په چا سره کیږي په حواس خمسو سره که موجود شي په خارج کې نو بیا به ادراک په دې سره کیږي فرق پکې دغه فرق ته پکې اشاره وکړه ښه لکه مناسب دا یو شاعر د امرؤ القیس تاسو به پیژنئ دی وایي یقتلني والمشرفي مضاجعي لکه دی وایي دی به یو ښځه باندې عاشق و که نه دا شادي شده ښځه وه خبره نه پوهېږې دا شی ارامي و نو دا قصې مېسې به وي خاوند به یې وله څه ورکړي دمکي ورکړي نو دی وایي چې هلکه هغه ما ته دمکي راکوي چې قتل به دې کوم حال دا دی چې زما سره توره چې د هغه لازم ده چې زه سمن هم زما سره توره پرته وي تیاره خبره نه پوه شوې او هغه تیز مولوي صاحب هغه تیره غشي چې هغه یعنې پړقېږي او څه دي صاف دي دا داسې دي لکه هغه غاښونه د بلاګانو هغه څه شی د بلاګانو هغه څه شی اوس دلته دا مشبابي انیاب اغوال چې دی دا وهمي دی مولوي صاحب دا وهمي دی نه د دې ادراک په هېڅ سره کېږي ځکه چې موجود فی الخارج نه دی که نه لکه بلا دا چېرته لیدله هسې وهمي څیز دی خبره نه پوه شوې نه د دې ادراک چې د هغه به یو د حواس خمسو ظاهرو سره کېږي نه د دې د مادې کېږي نه یې د مادې کېږي نو په خیالي او دا کې دغه فرق شو چې خیالي کې مولوي صاحب د دې د دغه څیز په خپله ادراک په یو د حواس خمسو ظاهرو سره نه کېږي لیکن د مادې کېږي د ټول خبره پوه شوې او دلته په وهمي کې مولوي صاحب و چې نه د مادې کېږي او نه د دغه څیز په خپله کېږي خبره پوه شوې نو دغه اوس ګوره بلا او بلا داړې اوس دې حاشیې لیکلي چې هلکه انیاب چې دی داړه د دې خو ادراک په حواس خمسو ظاهرو سره کېږي لیکن بلا خو نشته هغه موجود فی الخارج نه ده بعضو شروعات لیکلي چې هلکه چې بلا نه وي نو غاښونه یې د کوم ځای نه رالو څه رالو چې بلا نه وي نو غاښونه یې د کوم ځای نه رالو دواړه تفسیر ته د ځکه کوم چې مولوي صاحب تاسو واورئ نو یو طرف ته ځې بیا به اشکال راځي اوس چې دې حاشیې ته ګورې دا حاشیې والا دقسې وایي مولوي صاحب نو تا ته ما هلته لاول خبره وکړه چې مولوي صاحب و چې که ټول اجزای ترکیبیه یې د دې ادراک په چا سره کېدو نو دې ته به حسي الو وی خبران پوه شوې او کله ټولو نه کېدو د بعضو کېدو او د بعضو نه کېدو مولوي صاحب هغه به په آخر کې راولي نو دلته ګوره اوس دلته د حاشیې والا خبره واخلې د ناب چې دی مولوي صاحب د داړې ادراک په چا سره کېږي په یو د حواس خمسو ظاهرو سره کېږي که نه مولوي صاحب خو بلا خو موجود فی الخارج نه ده لهذا د هغې نه کېږي دی په آخر کې راوس خبران پوه شوې بعضو شروعاتو دا لیکلي دروس فی البلاغه دا مختصر معنی بهترینه شرح ده په عربۍ کې ښه مولوي صاحب صحیح ده چې داسې او عربي شي هغه په عربۍ کې د هغې لیکلي چې هلکه چې بلا نه وي داړې د کوم ځای نه رالي نو اوس ته ګوره مولوي صاحب دا وهمي و دا وهمي په چا کې داخل کو په عقلي کې داخل کو خو یو د صرف عقلي خبره پوه شوې صرف عقلي او یو دی مولوي صاحب دغه نو اوس دا په صرف عقلي کې نه دی داخل خبره پوه شوې لکه که په صرف عقلي کې داخل وی خو بیا دې وهمي ویلو ته ضرورت نه و که نه مولوي صاحب نه په صرف عقلي کې نه دی داخل خبران پوه شوې وکړې مولوي صاحب والمراد بالعقل مراد په عقل سره هغه د عدا ذلک چې هغه غیر وي د دینه علاوه وي د دینه ای ما لا یکون هو چې نه وي دغه څیز په خپله ولا مادته او نه د دې ماده مولوي صاحب لکه مدرکا بإحدى الحواس الخمس الظاهرة د هغې ادراک په یو د حواس خمسو ظاهرو سره نه کېږي مولوي صاحب لکه مدرک په یو د حواس خمسو ظاهرو سره فدخل فيه الوهمي په عقل کې وهمي داخل شو مولوي صاحب وهمي چاته وایي الذي لا يكون للحس مدخل فيه چې د هغې دپاره د حس پکې څه دخل نه وي مولوي صاحب او ما هو یا خو دا مولوي صاحب غیر مدرک بها په یو د حواس خمسو ظاهرو سره خو ادراک نه کېږي ولکنه بحیث لیکن په داسې طور باندې لو ادرک وجد فی الخارج په خارج کې موجود شي مولوي صاحب لکان مدرکا بها بیا به ادراک کېږي خبران پوه شوې لکه بیا به څه کېږي ادراک به یې کېږي وبهذا القید په دې قید سره مولوي صاحب لکه که موجود فی الخارج شي نو بیا به ادراک کېږي اوس که بلا په خارج کې موجوده شو بیا به ادراک په چا سره کېږي لکه که بلا موجوده شو په خارج کې بیا به او که نه حواس ظاهرو سره بیا ادراک کېږي که نه مولوي صاحب یتمیز من العقل لکه نو په دې سره دا وهمي د عقلي صرفانه خالق څه شو جدا شو قرآن پوه شوې تا باندې تا ته ما سوال وکړو که نه مولوي صاحب چې هلکه ته چې وې عقلي دې ته وایي چې د هغې په خپله او د هغې د مادې ادراک په یو د حواس خمسو ظاهرو سره نه کېږي نو د وهمي هم دغسې کېږي بیا دې ته وهمي ولې وایي خو په عقلي کې راوله که نه قرآن پوه شوې نو دی وایي چې د دې دواړو په منځ کې فرق دی یو عقلي صرفه دی او یو دا وهمي دی مولوي صاحب دې په منځ کې فرق دی وهمي داسې وي چې دی خو د ده ادراک خو په خپله هم نه کېږي د دې د مادې هم نه کېږي که چېرته بالفرض دی په خارج کې موجود شي بیا ادراک کېږي مولوي صاحب په یو د حواس
او عقلي چې د مولوي صاحب دا کلیات وي د کلیاتو ادراک په چا سره نه کېږي لکه په حواس خمسو ظاهرو سره د دې ادراک نه کېږي ویږي کما فی قولی لکه په قول د امرؤ القیس کې ایقتلنی آیا ما به وجني والمشرفي او مشرفي دا هغه توره چې هغه منسوب د مشرف ته خبرم پوه شي مشارف الیمن ته لکه اوس زمونږ دا چارباغ ټوپۍ چې داسې یو ځای ته تورې به منسوب وي خبرم پوه شي دا ډېره ښه توره وه مزاجعي لازمه ده زما سره په حالت د استجاع کې لکه چې ما ډډه والي هم زما سره دا توره وي خبرم پوه شي ومسنونة زرق او هغه مولوي صاحب هغه غشي هغه نیزې زرقین چې هغه څه دي چې هغه مولوي صاحب پړقېږي صفا دي پړقېږي لاندې ترجمه کړې هغه محددة النسالې چې هغه مولوي صاحب هغه دغه تېره دي هغه سرونه یې څه دي تېره دي صافیة مجلوة چې هغه صفا دي مولوي صاحب پړقېږي وانیاب الاقوال یا وانیاب الاقوال ښه بل ځای ته لاړم صحیح دی مولوي صاحب بل ځای ته لاړم ومسنونة زرق کانیاب اقوالی پشان داغه داړو د چا دي د بلاګانو دي مولوي صاحب ایقتلنی مولوي صاحب ټوله ترجمه ده کوي ایقتلنی ذلک الرجل الذي آیا ما به قتلی دغه سړی الذي یوعدني کوم چې ما ته دمکې راکوي فی حب سلما په محبت د سلما کې والحال حال لا لأن مزاجعي چې زما دا ډډه چې دا سیف لکه د دې سره لازمه تلوار منصوب داسې تلوار چې هغه منصوب دی مشارف د یمن ته چاته الى مشارف الیمن مشارف د یمن ته دا یو ښار دی په یمن کې مولوي صاحب او ری یو هلته ری ته نږدې دی ری ته څه دی نږدې دی وسهام محددة النسال او مولوي صاحب هغه نیزې چې د هغې سرونه تېره دي هغه نیزې سهام هغه غشي چې د هغې څه دي مولوي صاحب سرونه یې تېره دي صفا دي او مجلوة پړقېږي مولوي صاحب وانیاب الاقوال اوس ګوره مولوي صاحب انیاب الاقوال چې دي د بلاګانو داړې چې دي مما دا د هغې نه دي لا یدرکه الحس چې د هغې ادراک حس نشي کولی ولې نشي کولی خبران پوه شي لکه لعدم تحققها ځکه چې دا موجود نه دي په خارج کې مولوي صاحب لکه پوهېږې موجود په خارج کې نه دي که نو او حس د چا ادراک کوي چې موجود فی الخارج وي موجود فی الماده وي او حاضر عند المدرک وي د حس په مخې ته حاضر وي په یو مخصوص دغه باندې خبران پوهېږې او مع انها لو ادرکت سره دې نه مولوي صاحب که چېرته دا لو ادرکت موجود شي لکه وجدت لم تدرک نو د دې به ادراک نه کېږي الا بحس البصر مګر په چا سره مولوي صاحب بصر سره خبران پوه شي لا بالعقل نه په عقل سره نو فرق معلوم شو ورته دی وایي مولوي صاحب ومما یجب ان یعلم فی هذا المقام او ضروري ده چې په دې مقام کې ته خبره وپېژنې مولوي صاحب لکه مولوي صاحب قوه د ادراک چې دی که نه د متکلمینو په نسبت باندې صرف دو دي یو عقل سره ادراک کېږي یو په حواس خمسه و ظاهره سره خبران پوه شي هغه د حواس خمسه و باطنه و قایله نه دي فلاسفه او حکما د دې قایله دي خبران پوهېږي هغه وایي چې انسان هغه د انسان دا سر چې دی هغه په درې حصو کې تقسیموي راکړه د انسان دا سر څه کوي په درې حصو کې تقسیموي آزاد کوه راکړه مولوي صاحب دا د انسان سر شو خبران پوهېږي دا د چا سر شو انسان سر شو دا یوه حصه شوه دا بله حصه شوه دا درېیمه شوه په دې کې مولوي صاحب هغه وایي چې دلته حصې مشترک دی دلته څه دی د دې مثال د هغه کیمرې دی خبران پوهېږي کیمرې دی لکه په حواس خمسه و ظاهرو سره چې څه شی حاصلېږي که نه حواس خمسه و ظاهرو سره د هغې ادراک ده کې د هغې تصویر اخلي خبران پوه شوې د هغې څه کوي تصویر اخلي خبران پوه شوې مولوي صاحب په دې حواسو کې به په یو وخت کې ته یو څیز مولوي صاحب په دې ژبې سره ته به صرف لذت حاصلولی شي خبران پوه شوې دی چې دی په دې یو وخت کې دا ټول پته لګي ښه خبران پوهېږې گویا چې دا د دې لپاره جاسوسان دي دا حواس خمسه ظاهره د دې لپاره څه دي دا دوی مثال د کیمرې تصویر اخلي دی څه اخلي دی تصویر واخلي بیا دا تصویر دی دې خیال ته ولېږي دی څه کي محفوظ کي دی څه کي بیا یې دی چې دی هغه محفوظ کي بیا دلته چې دی هغه په دې منځ کې شاته مخکې به یې خو قوت متصرفه دی قوت متصرفه مولوي صاحب بس دا څیزونه راخلي جدا کوي یو ځای کوي خبران پوهېږې لکه دا څیزونه راخلي یو ځای کوي جدا کوي لکه انسان فرض که مولوي صاحب بغیر د سر نه خبران پوهېږې بغیر د سر نه داسې انسان فرض کړي چې د هغه دوه سرونه وي لکه داسې فرض کړي چې د هغې شپږ لاسونه وي دا ټول دا رامیتوب دی کوي دا څه کوي
دا قوت واهمي دی مناسب دا یو د قوت واهمه ادراک د چا کوي د معنی او ادراک کوي مناسب خبران پوهېږي او بیا دا چې دی دا راشي حافظې له ورکړي ساله ورکړي بیا دا ممري کارت دی دا سره ممري کارت دی دا قوت متصرفه چې دی د دغې خبره کوي خبران پوه شوي دی به تاسو دغې خبره کوي اصل کې دلته یو سوال دی مناسب سوال دا دی چې تا دا شی لږ راوکړو ذهن کې مې دا سوال دی سوال دا دی چې تا ووایې چې خیالي سوي هغه موجود فی الخارج یا لکه معدوم وي خیالي معدوم وي خبران پوه شوې او دا وهمي معدوم وي یو دی دغه کې داخل کو په چا کې حصې کې بل دی په چا کې عقل کې داخل خبران پوه شوې لہذا ما به الافتراق څه شی دی ما به الافتراق څه شی دی لہذا دی به تاسو تعریف کوي چې هلکه په دې یو کې څه وي دا خو په خپله مناسبو مدرک بإحدى الحواس الخمسه ظاهره نه وي لیکن د دې چې کومه ماده ده خیالي کې خبران پوه شوې دا هغې ادراک په چا سره کېږي په هېڅ سره او وهمي کې داسې نه وي مناسب وهمي کې نه هغه په خپله او نه د هغې د مادې ادراک چې هغه په چا سره کېږي په هېڅ سره نه کېږي ځکه چې هغه موجود فی الخارج نه وي خبران پوه شوې او د دې د ماده چې کومه ده مناسب په خیالي کې د خیالي دا ماده چې دا موجود فی الخارج وي دا څه وي موجود فی الخارج وي خبران پوهېږئ او مناسب وکیلی ومما یجب ان يعلم في هذا المقام مناسب په دې مقام کې ضروري ده چې وپېژندلی شي ان من قوه الادراکیه لکه د قوتونو د ادراک نه هغه یو قوت هغه دی یسمى متخیلة ومفکرة چې قوت متخیله او مفکره ورته ویل کېږي او دقه قوت متصرفه دی مناسبو خبران پوه شوې لکه دقه څیز دی ومن شانها او د شان نه د دې نه دا دی مناسب دا څه چل کوي لکه دا چې چل کوي ترکیب الصور صورتونه جوړوي لکه او معانی جوړوي خبران پوه شوي وتفصیلها او تحلیل کوي مناسبه لکه یو شی جوړوي او جدا کوي تحلیل جدا کوي لکه تصور د انسان وکړه مناسب بغیر د سر نه وکړه داسې انسان فرض کړي چې هغې سر نه وي دا شی کوي و اختراع یا شیانې او داسې شیونه جوړوي مناسب چې د هغې لپاره حقیقت نه وي داسې څیزونه جوړوي چې د هغې لپاره څه حقیقت نه وي خبران پوهېږې فالمراد بالخیالي اوس دقه وایي مناسب چې دا تعریف وکړي که نه مناسب په دې سره به ما بالافتراق هم معلوم شي فالمراد بالخیالي مراد په خیالي سره مناسب المعدوم الذي لکه هغه معدوم دی رکبته المتخیلة چې هغې مرکب کړی وي چا قوت متخیله من الامور التي لکه دا قوت متخیله نه مناسب دی جوړ کړی وي خو د چا نه جوړ کړی وي دی جوړ کړی وي مناسب د هغې امورونه ادرکت بالحواس الظاهره چې د هغې امورو ادراک په چا سره کېږي خبران پوهېږې وبالوهمي مناسب مراد په وهمي سره ما هغه د اختراعات المتخیله چې د هغې اختراع چا کړې وي قوت متخیله من عند نفسها د خپل طرف نه مناسب لکه د خپل طرف نه یې کړې وي مناسب او د هغې څه ماده په خارج کې څه نه وي نو هغه موجود فی الخارج نه وي مناسب او نه ماده موجود فی الخارج وي کما اذا سمع لکه چې دا واورېد مناسب کما اذا سمع یو سړی واوري یا اذا سمع واورېدلی شي ان الغول شیء دا بلا یو څیز دی یهلک الناس خلک هلاکوي مناسبو کالسبع په شان د درینده لکه نو دا قوت متخیله شروع شي مناسبو لکه قوت واهمه شروع شي داسې چل کوي فاخذت المتخیله دا قوت متخیله شروع شي مناسب فی تصویرها لکه د دې تصویر جوړوي خبران پوه شوې بصورت السبع په شان د صورت د چا باندې درنده باندې و اختراعنا عناب لها او دی ولګي مناسب داسې داړې ولا پرس کی لکه څنګه لکه د درنده خبران پوه شوې لکه د چا لکه د درنده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب مناسب مخکې مې کتل خو دې کې لږه مسله ده